بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. دا خیبر پختونخوا ولس ضلعوں کے دا بلدیاتی انتخاباتو پہلا مرحلہ سرتا ورسیدا. په 19 دسمبر باندې دغه پهلنۍ مرحلې دپاره ټاکنې شوې وې، خو بیا هغې کې مونږ وکتل چې په 12 ضلعو کې هنګامارایي وشوه، توړ شو، خلکو په دغه پولینګ سټیشنو باندې حملې وکړې، بیلټ بکس یې ماتې کړې، بیلټ پیپر یې وشلولې، ډزې وشوې، خلک پکې ووژلي شو، ځکه په هغه مختلف حلقو باندې الیکشن ونه شو یا الیکشن وځنډولی شو. د هغې ضمني بلدیاتي انتخاب پرون 14 فروری باندې وشو او نن مونږ دغه 19 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو مکمل نتیجې سره موجود یو. په دغه 19 ضلعو کې تقریبا نیمه صوبه ده. که مونږ شمیر ته ګورو نو شپږ تحصیلونه دي. په پوره صوبه کې 132 یو سل او 22 تحصیلونه دي. د هغې نیم په شپږ کې دغه انتخاب شوی دی په 19 ضلعو کې، او دغه شپږ کې ټولو نه زیات سیټونه جمعیت علماء اسلام JUI 3 سیټونه یې ګټلي دي. 23 د هغوی تحصیل چیرمنان یا میر راغلي دي. هغې سره پاکستان تحریک انصاف په 2م نمبر باندې د هغوی 19 تحصیل چیرمنان دي. هغې سره انډیپینډنټ آزاد 10 چیرمین دي. ANP ته شپږ سیټونه ترلاسه شوي دي. پاکستان مسلم لیگ نون ته 3، جماعت اسلامی ته 2، تحریک اصلاحات پاکستان الحاج شاجی ګل صاحب جماعت ته هغوی ته 2، دواړه په خیبر کې دي، او دغسې پیپلز پارټۍ ته یو نشست ترلاسه شوی دی. خو پاکستان تحریک انصاف که مونږ 19 دسمبر ټاکنې خبرې کوو نو ډېر غټ سیټ بیک و هغوی ته، او هغوی ته یو ځای هم ښه خبر نه میلاوېده. خو پرون چې کله دغه ریپولینګ وشو نو ټولو نه غټه مرکه هغوی په ډیره اسماعیل خان کې سر کړه چې د مولانا فضل الرحمن صاحب ہوم ګراؤنډ هغوی هلته کې ډیره سټي میر تقریبا څه د 10,000 ووټ لیډ سره هغوی وګټه. یو ډېر غټ لیډ دی، 26 نه 30,000 په تقریبا دغه لیډ جوړیږي. هغې کې هغوی دا ګټلی دی، او عمر امین ګنډاپور صاحب کم چې 15 ورځې مخکې الیکشن کمیشن نه اهله کړی، بیا اسلام آباد های کورټ هغه بحال که هغه دغه مرکه سرته کړې ده. هغې سره په کرک کې 3 واړه تحصیلونه د پاکستان تحریک انصاف دي، او لکی مروت نه هم د هشام انعام الله صاحب گروپ ته هم دغه پاکستان تحریک انصاف ته هغوی ته هلته نه هم ډېر ښه خبرونه میلاوي دي. نو دغه ټرن اراؤنډ څنګه وشو؟ دغه 55 یا 53 ورځو کې دننه اچانک پاکستان تحریک انصاف کې څه بدل شو چې دغه ګټه هغوی ته ملو شوه؟ په دې به خبره کوو. دې وخت کې موږ سره د پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا سیکرټري اطلاعات ارشاد تورو صاحب موجود دی. سر شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړه. سر همدغه سوال چې اخر په دغه 50 یا 52 کې دننه څه شوي دي چې اچانک پاکستان تحریک انصاف د بیلات نه ګټې طرف ته راغلی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني. داسې ده دي چې تاسو ته دا پته ده چې کم تیر شوی الیکشن شوی وه، نو د هغې نه پس د پاکستان تحریک انصاف خلکو ته کارکنانو ته یو آی اوپننګ ملو شو. هغې سترګې کولو شوې. هغې چې کم دی هغې بالکل سیریسلی دا کار شروع کړ، او دا الیکشن چې کم دی دا د کارکنانو د محنت په نتیجه کې دا ریزلټ چې کم دی د بلدیاتي انتخاباتو کې راغلی دی. تاسو ته دا پته شته چې د هغې الیکشن نه پس عمران خان صاحب پخپله څومره ویجیلنټلی په ټولو څیزونو باندې نظر وکړه هر طرف ته، او د نن سبا چې کوم انتخاب زموږ روان دی تاسو یقینا دا وګورئ چې داسې بالکل د چاڼ نه چړېږي، او MNAs MPAs او هر سړي ته کل کر دا خبره کېږي چې بھائی کم کینډیډیټ تاسو راولئ، د هغې کینډیډیټ ذمهداري چې کوم دی هغه به د پارټۍ د ټولو ذمهدارو خلکو وي، او که چېرې چا دا ټکټونه به همداسې خلکو ته میلاویږي چې هغې کوم الیکشن ګټلی شو د پارټۍ ریل ایسټ وي. نو مونږ خلکو په دې په وجه باندې خلکو دغلته محنت وکړو، او راتلونکي الیکشن دپاره هم زموږ چې کومه دویمه مرحله ده هغه به انشاءالله د دې نه هم په باري اکثریت باندې ګټو. د ارشاد ته کوم خبره وه چې دا کوم امیدوار هم راشي نو ظاهري خبره ده بیا ټوله پارټۍ ته هغې سره ودل پکار دي، خو دا چې کوم ضمني انتخاب شوی دی کې امیدوار نه دی چینج شوی، همغه زاړه امیدوارانو پارټۍ کې دننه تقسیم مونږ ته ښکاره شو په 19 دسمبر باندې، او دې ځل پارټۍ کې هغه تقسیم نه و. کم داسې اضافي فیکټر مخې ته راغی چې بیا څوک کارکن هم خفه نه شو، همغه ټکټونه ورکړی شوي دي، او غونډ خلک په یو ځای دي، په یو پیج دي. آخر چا په دې کې دننه کردار ادا کړ؟ زه تاسو ته دا خبره کوم چې هغه وخت کې کم ګوره د ټکټونو موږ سره صرف په 1 تاریخ باندې موږ دسمبر باندې موږ ټکټونه ورکړو،
19 دسمبر باندې الیکشن هوا او موږ د دې په منځ کې انتهایی کم ټایم وو چې زموږ خلک چې کم دي هغوی ته ساخت غوښتنو مو کم نه وه میلاو شوې د هغې نه پس چې دا کم ګیپ میلاو شو هغه وخت هم که موږ ته په وخت موږ ټکټونه تقسیم کړی وې کم چې زموږ په غلطو کې یو غلطي شامله ده چې موږ په وخت باندې ټکټونه نو تقسیم کړی او خلک چې کم دي نو هغوی هغه تاسو ته پته چې مرګري رضا کولي خلکو پسې ګرځېدلي نو پاکستان تحریک انصاف چې کم دی ماشاءالله هغه د دې صوبې د ټول نه لوی قوت دی او کله چې دغه یو څیز موږ ته میلاو شو دغه کوم سیټ بیک موږ ته میلاو شو نو هغه خلکو د هغې احساس کړو هغې کارکنانو او هغوی جدوجهد خپل شروع کړ او هغوی واپس خپل کم بیک وکړلو دا شاه صاحب څنګه ما ذکر هم وکړ په لکي کې هشام انعام الله صاحب دی ګروپ هغوی وګټله او هغوی اوپنلی ویلي وو چې کله موږ وګټو نو دا ټول کرسۍ یا څومره هم زموږ دا چیرمین سیټونه دي دا موږ عمران خان صاحب په جولای کې اچوو آیا آزاد ارکانو سره هم څه ملاقاتونه شوي دي هغه هم پارټۍ طرف ته روان دي دا چې ډېر آزاد ارکان شته چې هغوی پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت دپاره په وړوکې سطح او په لویه سطح دواړو که د ویلیج کونسل چیرمنان دي او که د تحصیل دپاره دي هغوی مسلسل په رابطه کې دي او هغوی پاکستان تحریک انصاف ته د راتلو دپاره هغوی سره خبرې اترې جاري دي صحیح او سر سیکنډ مرحله اوس د نن نه کاغذونه جمع کولو پوره سلسله شروع شوه 18 فروری پورې به دغه 18 ضلعو کې دا مرحله روانه وي دویم فیز څنګه ګورئ هغې دپاره به څنګه پلانینګ کیږي هغې کې به څنګه کار کیږي زمونږ پلانینګ داسې دی چې تاسو ته وایم چې زمونږ کمې 18 ضلعې دي په 18 والو ضلعو کې مونږ خپل کینډیډیټس چې کم دي د هغې شارټ لیسټینګ وکړلو د لاندې نه د کارکنانو په مرضۍ باندې هر ځای کې کارکنانو چې کم دی هغوی راغونډ شوي دي د هغوی په منځ کې هغوی سلا مشورې کړي دي او د هغوی یو باقاعده څه ځایونو کې زموږ ډېر ځایونو کې باقاعده انتخابي عمل شوی دی چې هغوی په خپل تحصیل دپاره چناو کې هغوی د دریو کسانو چناو کړی دی په هغې کې به مونږ د پرویز خټک صاحب دي اوس هم زمونږ صوبایي صدر صاحب چې کوم دی هغوی سره میټینګ و اوس میټینګ په اسلام آباد کې ختم شو زه هلته کې یم او هغې کې چې دا درې نومونه چې کوم مونږ ته راشي د دې نه به یو کس چې کوم دی هغه به انتخاب طرف ته ځي د هغه سلیکشن به کېږي او سر بیا که کم خفا خلک یي اب څنګه رضا کوئ آیا هغې دپاره څه بقاعده شته د هغې نه مخکې دي مونږ هغې ټولو خلکو سره دا کار کړی دی او ټولو ته م ویلي دي چې د ټول نه په هغې نه د اپیډیوټ او د پارټۍ هلته چې کومې کمیټۍ دي د هغې سره خبرې کړي چې ټکټ هر چا ته میلاو شي ټول به ورسره پارټۍ په لارجر انټرسټ کې به ټول پارټي سپورټ کوي او چې کوم سړی م وشو نو دا پکې نشته چې دا د چا MNA یا د MPA یا د عہدیدار رشته دار دی څوک هم چې اهل وي که هغه د MNA رشته دار وي هغه د MPA رشته دار وي خو چې اهل وي هغه ته به ټکټ میلاوي او که اهل نه پرایم منسټر صاحب دا هم ویلي دي عمران خان صاحب زموږ چیرمین صاحب چې کم خلک نااهله خلکو له د ټکټ ریکمنډیشن وکړي او هغه یا وزیري یا MNA یا ایډوایزري او هغه سره لاس کې اختیاري نو هغه ته به که څوک دا وي نو د هغه نه به دا ځي دا عہده به ځي او کني که داسې وي نو آینده انتخاب کې به ورته بیا ټکټ نه میلاویږي که چا د غلطو کینډیډیټو انتخاب صحیح ظاهر شاه صاحب دې نه مخکې چې کوم پهلنۍ مرحله وه هغې کې ډېر زیات یو کیاس و پاکستان تحریک انصاف په خپله هم ډېره کنفیوژن مخې سره مخې ته راغلې وه هغوی ته اندازه نه وه چې مونږ آیا په نیبرهوډ لیول باندې په ویلیج لیول باندې ټکټ ورکړو او که ورنکړو بیا یو څو ځایونو کې ټکټ ورکړه یو څو ځایونو کې ټکټ ورنکړه خپل ورکران یو بل سره لاندې ووتل او آزاد حیثیت کې ولاړو ټول ووټ هلته تقسیم شو ځل څه پلان دی آیا په ویلیج او نیبرهوډ لیول باندې به ټکټ ورکوئ دا خو جی زمونږ د پارټۍ خو کوشش دا دی چې مونږ هر ډسټرکټ کې د هغه ځای د حالاتو مطابق مونږ هغې ته ویلي دي خو که مونږ ورته دا وایو چې د پارټۍ ټکټ یو شي او ورکړلی شي نو د دې فایدې ډېرې ځکه چې مونږ دا تجربه په خپلو ځایونو کې هم شوې ده او دا تجربه مونږ ته څه ډېره ښه تجربه نه ښکاري چې لکه یو چا سره بیلچۍ وي او چا سره کټ وي او چا سره ترماس وي او بل طرف ته چې کوم دی یو زمونږ بیټ وي نو خلک به کنفیوز وي چا چې به ووټ اچولو هغه به هم کنفیوز وو نو مونږ دا وایو چې اسې اصولا چې کوم دی نو د ټولو خلکو یو نشان پکار نو سر څه پلان شته پارټۍ کې دننه چې نشان ورکوو دی د الله په دې باندې به جي لکه زمونږ مشاورت جاري دی مشاورت جاری دی او سر اختیاراتو باندې کافی خبرې روانې ده پخپله هم MPA تاسو رکن پارلیمنټ یې اختیارات به دغه بلدیاتي نمایندګانو ته میلاو شي څه چانس شته ګوره جي زه تاسو ته یو خبره کوم د اختیاراتو په حواله زه تاسو دا همیشه چې کله
یو نوی سیستم یا یو نوی نظام راځي نو هغه د زوړ نظام کې چې کم لوپ هول دي د هغې تاسو ته پته ده که نه چې مخکې نظام ته خلک ډېر ښه نظام وایي مونږ په خپل لیدلي دي چې په هغه نظام کې د خلکو یو سړی به دي د کمیټې چیرمین جوړ کړ او هغه کمیټي به څه وه د جنګلاتو کمیټې چیرمین به جوړ کړ هغه به ډیوال ډپارټمنټ اډونه چونکې د هغه د سره به دونه ایجوکیشن نو هغه ته پته نه وه وایي ته مې د پلانکې کمیټې چیرمین کې دا زموږ په مخکې شوي دا څیزونه د دې زه تاسو ته باقاعده پروف کولی شم په ریکارډ باندې ده خبره دا ده جي چې د اختیاراتو چې کم دغه شوي دي اوس هغه باقاعده د هغې صوبایي اسمبلې اپروول ورکړی دی اپوزیشن چې کم دی هغه موږ سره په اسمبلې کې موجود وه او هغه د تحصیل په سطح چې کم نظام راغلی دی نو چونکې تاسو ته خدا پته ده چې بلدیات څه ته وایي بلدیات وایي بیسیکلي لوکل ګورنمنټ د بلدیات یو ټکي دی دغه د عربۍ چې د هغې مطلب دا دی چې د کچره او د کم چې زمونږ د صفایي او دغه نظام دی د هغې سره تعلق ساتونکي دپاره دا لوکل ګورنمنټ یا بلدیات چې کم دي دا د دې دپاره دي نو زما په خیال که هغه کنسپټ دی نو هغه کنسپټ خو څه پورې د دې نه دی ختم کړی شوی او سردار ته ووایه چې دغه دویمه مرحله ده بیا واپسې روجه هم ده د فنډز حوالې سره کافي اوسه پورې کلیرټي نشته دی حکومت به فنډ ورکوي هم او که نه او بیا هغې نه مخکې چې کوم علي امین ګنډاپور صاحب ویلي وو چې جي کوم ځای کې اپوزیشن هلته موږ فنډ نه ورکوو ستاسو خپله ضلع کې دوه سیټونه چې کوم دي دا اے ان پي دي درې د جمعیت دي نو که د اپوزیشن میئر یا چیرمین دی هغه ته به فنډ په خپل حق مطابق ملاویږي ګوره حاجي زه تاسو ته دا خبره کوم چې د علي امین صاحب دا د الیکشن او د جلسې خبرې چې کوم دي دا بیلي او اکیډمیک خبرې چې دا بیلي زمونږ په اکیډمیک سایډ باندې چې لکه کم څیزونه د حکومتي سطح باندې کمې فیصلې په ریکارډ کې کم څیز دي هغه چې کوم دی هغه دا خو کیدی شي چې یو څیز چې کوم دی هغه لکه اوس ګورنمنټ سره فنډ ني په موږ باندې په کرونا کې زمونږ په حلقو باندې کټونه لګېدلي دي چې کوم علاقو دپاره ترقیاتي کارونه اوس خو ایم پي ایس د فنډ نه ورکوي ترقیاتي کارونه چې سکیمونه ورکوي په هغې باندې کټ کرونا د وجې لګېدلي دي نو داسې کټونه خو په هغې باندې هم لګېدي شي په موږ هم لګېدلي دي هلته هم لګېدي شي صحیح مطلب اپوزیشن ہی که حکومت ہوئی کم چیئرمین بھی خپل حق ملاویږي جی ہیلو جی جی سر ما سر کا اپوزیشن چیئرمین ہی که حکومت چیئرمین ہی هغه د خپل حق ملاویږي دا خو جی بالکل پکار دي چې عمران خان صاحب خو زمونږ چیرمین صاحب دا وایي چې دا به مونږ د اپوزیشن او د دې بنیاد باندې تاسو جی ماته دا ووایئ تاسو خو د پاکستان تحریک انصاف دا ایکټ چې کوم دی د عمران خان صاحب ویژن چې کوم دی دا اپریشیټ کې چا اوسه پورې زمونږ په سن 85 نه خو مونږ ته یاد دي چې دا پاټو حکومتونه راغلي دي سیاست کې چا اوسه پورې د بلدیاتو الیکشن په خپل حکومت کې دې ته غاړه ایښې ده چې کړي کاغه عوامي نیشنل پارټي ده کاغه پاکستان مسلم لیگ دی که پاکستان پیپلز پارټي ده همیشه د دې نه تښتېدلي زموږ د پارټۍ دا جرأت زموږ د پارټۍ دا بهادري زموږ د پارټۍ د لیډرشپ دا کاوشونه چې هغوی په خپل ډول کې دا الیکشن وکړه او د خپل لاسې مرتفت هم وه چې ګراني ده او زموږ د بایللو امکان هم شته بیا هم دا الیکشن کولو نو پکار دی چې تاسو زموږ پارټي او زموږ تورو صاحب نن سپریم کورټ کې جیسے اجاز صاحب دا ویلي دي چې صوبایي حکومت د انتخاباتو نه تختی لګیا ده او تاسو وایه چې مونږ خو جرأت ښایو نو سپریم کورټ جج کومه خبره کوي هغه بیا څه ده او تاسو وایه چې مونږ کوو دې نه مخکې پهلنۍ مرحله هم صوبایي حکومت وایي چې مونږ تیار نه یو انتخابات کول نه غواړو الیکشن کمیشن او بیا سپریم کورټ پرې په زور وکړل بله مرحله کې هم صوبایي حکومت وایي چې انتخابات مه کوئ رټن یې ورکړي دي چې دا شپږ هفته لیټ کې دا روجې نه پس یو کې او اوس هم سپریم کورټ په حکم باندې انتخاب کیږي نو دغه انتخاب که پهلنۍ مرحله وه که دویم مرحله وه هغه سپریم کورټ په زوره باندې په حکومت کې لګیا دی نه دا زموږ جي د مرکزي چیرمین عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب په خپله د دې اعلان کړو چې زه به بلدیاتي الیکشن خامخا کوم سپریم کورټ کې هم کیسونه چلیدل بالکل د سپریم کورټ موږ ډېر زیات احترام کوو خو د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی د هغې په پروګرام کې او د هغې په ویژن کې دا د هغې حصه ده او هغې چرې هم په دې باندې کمپرومایز خو سر پی ټی آی ریټن لیکلي دي چې دا انتخابات مه کوئ وځنډوئ صوبایي حکومت نه هغه خو د دې دپاره ویلي چې هلته موسم ډېر زیات خراب دی د موسم په وجه باندې دا خبره کړې وه باقي د دې نه علاوه هېڅ خبره هم نشته
صحیح سر ډیره شکریہ ظاهر شاه طوطو صاحب ترجمان پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا او سره د مرد د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي هم د یو سره خبرې وکړې او کافي کولو خبرې هغوی وکړې د پارټۍ متعلق کوم ځای کې د پارټۍ نه غلطۍ شوې یو من چې او دغه ټیکټونو ورکولو سیسټم کې موږ نه غلطۍ شوې وو ځکه موږ ته سره راغله او زموږ سترګې وغړې دی دغه پلنۍ مرحله کې ځکه موږ د هغې نه زده کول وکړل او ټول څومره پروسس په ضمني انتخاب کې و هغې کې هېڅ قسمه تقسیم په پارټۍ کې یا ډیویژن یا امیدوارانو ترمنځ د پارټۍ ورکر ترمنځ د هغې اجازت نه او عمران خان صاحب پخپله د دې نگراني کوله ځکه هغوی ته فایده وشوه د ډي خان سیټ خو پاکستان تحریک انصاف وګټه کرک هغوی کلین سویپ که خو که موږ صوبې ته ګورو نو جمعیت علما اسلام دې وخت کې هم په لیډ باندې را 4 سیټونو د هغوی زیات دي خو دغه 10 آزاد ارکان به چرته ځي په دې به خبره کوو چې جمعیت د خپل کارکردګۍ نه څومره مطمئن ده یو وړه شان د مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او موږ خبره کوو لګیا یو د بلدیاتي انتخاباتو پهلنۍ مرحلې ټاکنې سرته ورسېدې او په پوره صوبه کې چې کم فورس د وخت کې امرج شوی دی یا مخې ته راغلی دی 2002 چې کله عام انتخاباتو نو متحده مجلس عمل مخې ته راغلی او جمعیت علما اسلام جماعت اسلامي او څومره هم سیاسي او مذهبي ګوندونه وو خپلو کې یو ځای شوي بیا هغې نه پس په دغې صوبه کې جمعیت علما اسلام که مونږ د ANP دور وګورو نو اپوزیشن کې و په صوبه کې اکرم درانی صاحب اپوزیشن لیډر و بیا که مونږ 13 دور وګورو کوم چې کال 2014 نه 18 پورې و نو شورو کې مهتاب عباسي صاحب اپوزیشن لیډر و بیا نه پس لطف الرحمان صاحب اپوزیشن لیډر شو نو اپوزیشن هی کې جمعیت او دې ځله اکرم درانی صاحب اپوزیشن لیډر دی خو شرنګ شو دغه صوبایي اسمبلی نشستونه کمیږي لګیا دي یو خواته اسمبلی سټرنث سیوا شو د 124 نه 145 ته لاړه خو د جمعیت سټرنث کم شو دننه ایوان کې دننه آخر دغه مسله یو خواته خو موږ ګورو چې دغه بلدیاتي انتخابات کم چې مولانا فضل الرحمان صاحب 2018 کې خپل یو کمپین شروع کړ د حکومت مخالف او خپل ورکر هغوی انګیج کړ په روډ باندې د کراچۍ نه والا تر خیبره پورې هر یو ځای کې هغوی جلسه وکړه لانګ مارچ یې وکړه دھرنې ورکړې مظاهرې یې وکړې د ډسټریک او د تحصیل په لیول باندې هم وکړې او ورکر ځان سره هغه انګیج کړه نو دغه چې کوم سیاسي پوهې خلک دی دا وایي چې دغه بلدیاتي انتخاباتو کې هغوی ته د هغې فایده وشوه چې د هغوی ووټر هم راووته او د هغوی بیانیه هم خلکو ته لاړه ځکه هغوی په خیبر پختونخوا کې 19 ضلعو کې په ټاپ باندې راړه دې وخت کې موږ سره د جمعیت علما اسلام خیبر پختونخوا ترجمان حاجی عبدالجلیل جان صاحب موجود دی سر شکریہ تاسو موږ له ټایم راکړه سر څنګه واضح کړو چې جمعیت یو فورس په طور باندې امرج شو پیښور نه خو بالکل د پی ټی آی صفایا وکړه 15 ستاسو چیرمنان راله میر پېښور ستاسو راغې میر کوهاټ ستاسو راغې میر بنو ستاسو راغې 400 کې تاسو یو ډېر غټ لیډ تاسو واغشته ګټه هم ترلاسه کړه په مردان کې ګټه ترلاسه کړه د ډیره اسماعیل خان کې سو شو سر پهلنۍ مرحله کې خو مولانا صاحب راغلی نو په ډیره کې خو مولانا صاحب جلسې هم وکړې جلوسونه هم وکړه او بیا هم هلته کې یو دومره غټ لیډ نه د عمر امین ګنډاپور نه جمعیت ته شکست وشو آخر ولې بسم الله الرحمن الرحیم فهیم خان ډیره مننه چې موږ دې یاد کو دراصل دا 19 دسمبر الیکشن چې دی هغه تاسو وکړه چې د مولانا فضل الرحمان صاحب د 2 کالو څنګه تاسو په خپل انټرو کې ویلو دا غي سټرګل نتیجه وا د حکومت پالیسیانو خلاف رد عمل خلکو ظاهر کو الحمدلله جمعیت الاسلام پیښور چارسده مردان صوابه او نور علاقو کې د پی ټی آی ته او د پی ټی آی بیانیه ته شکست ورکو سو پر چې دا ډی خان د مسلې تعلق دی تاسو وګورئ موږ ټول شپه په دې رزلټ تناسو موږ سره کوم د الیکشن کمیشن د فارم 17 مطابق 111 پولنګ سټیشن موږ سره کنفرم راغلي وي روانې وي 111 پورې موږ 6000 لیډ کې مخ کې روان یو بیا غوښنه پستا دیو رزلټ ایثار کل چې کله ایثار کل بیا موږ ته شکایت راغل چې التا کم پریزایډینګ افسران ناسي اغیلا هدایت دا شوی چې تاسو نور فارم 17 بناور کوي نو هغه سپین کاغذونو باندې با
دا په زور به کاغذ باندې ډیټیل په ورکړ د خپل مرزه او بقیه 296 نه چې 111 وباسي بقیه څومره پولینګ سټیشن ریزلټ چې راغلي د سپین کاغذ باندې 185 پولیس سټیشن راځي هغه 185 چې راغلي د سپین کاغذ باندې راغلي او د 185 کې مونږ ته صرف 7000 ووټونه موږ ظاهر کړی دیو چې دلته 7000 ووټ واغس بلکې 111 کې مونږ 38000 40000 نه به وغستیو دا صرف دراصل مونږ ګټلې لیکن تاسو کوته چې 1 ارب 83 کروڑ روپو سکیمونه دی الته غوزولیو او بیا حکومت ته الیکشن کمیشن ورته د وایلیشن سزاګانې ورکړې وې دا ډیسکوالیفاید شوی مو یو پیسې استعمال کې دیو فوټونم خرید کړ او دلته یو زموږ عام کارکون ولاړو ان نون کارکون ولاړو چې کفیل چا نوم نو ورځره موږ ودرولو نو د دې دا خیال او دې انا مسله جوړه کړې و او بیا وزیر اعظم پاکستان چې په نفس نفیس پدې کې دلچسپي علي او بیا صوبائی حکومت دلچسپی علی بیا غزه کمشنر او ډیپټي کمشنر او آر او ډي آر او رسوم چې ټول حکومت ماشينري چې د هغه سره ولاړو او بقاعده چې کم خلکو ډیوټي لګیدل هغه خلکو هم دې سره ولاړو نو تاسو اندازه کوئ چې یو کارکون نه دومره زیات پریشانو او دا مقابله خو کیږي مقابله خوازي کې شوی دی او کیږي ان شاء الله ولزیدو مونږ به دا مقابله جاری وساتو مونږ به په دې مایوس نه یو چې مونږ او بلل بلکې مونږ مقابله وکړو هر وخت به کوو زمون کارکون دیتا دومره زیات ټف ټایم دیتا ورکو چې دې دومره زیات مجبور شو چې 1 ارب 13 کروڑ روپو سکیمونه وروړو وزیر اعظم پکې نواجو دا ټول خبرې چې دی دا یو جمهوریت عمل دی او مونږه ان شاء الله عدالتي ذریعہ باندې الیکشن کمیشن تم دا ټول ثبوتونه بخیو چې دا چې ولي شوی دي جیل جان صاحب دا تاسو ذکر وکړو چې ریټرننګ افیسر ته وینا وشوه چې نور فارم 17 مور کوي چا ورته وینا وکړه سر دا کومه لګیو دي تحقیق کې لګیو چې چا ورته وینا وکړه خو چې 111 پورې دی ورکولو بیا غنه پس دي سٹاپ کړلو بیا ریزلټونه مې نه ورکولا چې ریزلټونه ورکول نو بیا سپین کاغذ باندې ورکول نو خامخا ګوره دا هغه ډي آر او هغه کم ذمہوار خلک دی هغه کم انتظامیه دا یا پرووینشنل ګورنمنت یا کم سرکاري ملازمین او ډیوټي کې لګیدل و دا د حکومت ملازمینو نو حکومت ملازمین خامخا د حکومت ایجوکیشن نه وي یا هیلث نه وي یا بل ډپارټمنټ نه وي یا لوکل ګورنمنت وی لاغي ته ہدایت شوی چې تاسو نور مور کوئی وزمره کافی دي په هر حال دا ریزلټ دې مونږه الته چې پریس کانفرنس شوی دی دا مقامی قائدینو او د مولانا عبدالرحمن چې کوم پریس کانفرنس کوي هغه نم دا واضح شوی دی او د مولانا صاحب دې بیان نم دا واضح شوی دا چې دا سیټ مونږه چې عادتي شمار سره مونږ ګټلې دا لیکن دې چې کومه لوبه استعمال کومه لوبه یو کا کم طریقې سره دی مونږ دا سیټ واغست نو دا په دې باندې الیکشن کمیشن خاموشي هم لګمونږ لپاره سوالیه نشان نو سر مخکې پلان څه دی آیا بس عمر امین ګنڈاپور صاحب او د ډیرا سټي میری او کنا تاسو مخکې څه پلان لرئ عدالت الیکشن کمیشن څه وکوي مخکې مونږه هر یو قانوني هر وخت استعمالو کا الیکشن کمیشن ته مونږ د دې کاونټینګ هم کوو د دې مونږه باقاعده الیکشن کمیشن ته ټریبونل ته های کورټ ته سپریم کورټ ته هر دروازه ته موضوع حکومت ته او د حکومت ته مجبورو چې هغه د اعترافو کې چې دا عملي شوی دا او موږ امید لرو چې عدالتونه به ان شاء الله انصاف برابري سردار ته وایي چې ویل کېږي چې کوم آزاد ممبران دي 10 آزاد چیرمن مخې ته راغلي دي د پلانې مرحله کې هغوی حکومت سره په رابطه کې دي او جمعیت علما اسلام لیډ چې کوم دی وخت کې ښکاري د سلو سیټونو هغه په خطره کې دی آیا دا ټول به پی ټی آی ته ځي او که نه جمعیت ته هم څوک را روان دي یاره موږ سره هم په رابطه کې شته او ان شاء الله ولزیز آزاد خلک چې دي هغه خپل مرضي چرته دي او ګټل پوزیشن چې ګوره یو خو شامل کول بل خبره وي او یو په زور خپل اکثریت کې جوړي او خپل خلک آزاد خلک ځان سره ملاوي نو دا وکټه نه ده کنه ګټه خو هغه چې موږ میدان والو 23 زمونږ دي او 17 دي 18 دي کنه لکه میډیا هم دا وایي 23 زمونږ دي او 17 18 د دې دي 19 د پی ټی آی دي 23 تاسو دي 19 نو مطلب دا چې ګټه خو دا ده چې موږ وکا 23 موږ وکړل میدان کوم والے دي اوس کده ټول پاکستان ځان سره شاملې نو ګټه موږ کړی دا فرست امپریشن از د لاست امپریشن موږ غول
چکم واله دا او موږ دا میدان ګټلې دي. جلیل جان صاحب دویمه مرحله کې ولې چې موږ ګورو چې زیاتره هزاره ډیویژن دی الته کې خو جمعیت دومره مضبوط نه لري خو که موږ بیا هم پاکټس کې ګورو نو الته جمعیت شته صحیح الته کې د هغوی ایگزسټرز هم شته الته د هغوی ایم پی ایز راغلي دي ایم این ایز راغلي دي ملکنډ ډیویژن کې هم ستاسو ایگزسټنس شته بیا شمالي جنوبي وزیرستان دی کورم ده اورکزۍ ده دا 18 ضلعو کې جمعیت یو فورس په طور باندې مخې ته راتلی شي د هغې دپاره څه پلان دی مخکې مونږ چې سبا میټینګ دی مجلس عامله او د پارلماني بورډ اجلاس دی سبا مونږ ان شاء الله ټیکټونه به اناونس کوو مونږ ته ډېر زیات درخواستونه راغلي دي او څومره تحصیلونه دي د هر یو سیټ باندې د 15 کسانو 10 کسانو نامې راغلي دي او ان شاء الله سبا مونږ دا اناونس کوو او زموږ څنګه چې تاسو ویل کوهستان او مانسیرا کالاټاکا او بټاګرام علي دا زموږ چې پاکټ دي مانسیرا دا مضبوط پاکټ دي ان شاء الله او بیا چترال او دا مالکان او دا ډیویژن چې دی دا کالاټاکا شو دا ټول پاکټ چې دی جمعیت العلماء پاکټ دي مونږ ته ځل 23 ګټلې دي ان شاء الله بل ځل بعد 30 نه زیات وکړو ان شاء الله او دا ته قبل تو خبره کوي لګیا چې برا نبیا ویناګانی کیږي رزلټ اساریږي نو دا غي د لپاره به هم څه مخنیوي کوي نو موږ پر مراد دا نه چې د خفیه ادارې دا کار کوي ولې چې هغه نه حکومت سره حکومت یاد او تاسو حکومت یاد کړئ صوبایي حکومت موږ حکومت یاد کړی موږ حکومت ته اوس متنبه کوو او الیکشن کمیشن ته متوجه کوو چې دا حکومت د حصار کی په حواله باندې ګورجی وزیر اعظم راځي دورې کوي وزیر اعظم زی دورې کوي دا مرکزی وزیران هم راځي دورې کوي دا صوبایي وزرام زی دورې کوي نو کم از کم الیکشن کمیشن پابندي لګي هغه وایلیشن داخله کوي نو موږ په تاسو پایو موږ لګیاو خپل کوششونه هم کوو چې موږ داخله حصار کو او الیکشن کمیشن هم دی باندې پابندي لګي او دې نیم پروا نه کوي او د خپل کم ذرایع دي او کم وسایل دي هغه استعمالي او خپل چې د الیکشن د کنټرول لپاره علي ځلې کوي جلیل جان صاحب تاسو چې کوم امیدوارو کفیل صاحب هغه دو پیره جرمانه شوی دی بیا مولانا فضل الرحمن صاحب ته جلسه وکړه ضیاء الرحمن صاحب ته خو صوبایي حکومت ته خط لیکل شو چې دې خوړو رضا کیږي نه موږ سو پیره دی پوي چې مکوا ذات اخلاق خلاف ورزي کې نو جمعیت هم خپل پورا وس کړی دی ورجی یو خو وایلیشن دې ته وی چې مثال خبره ته تقریر کړي دي دا خبره کړي دا موږ ته سپن نه دی ور کړي موږ څه سکیم اعلان نه دی کړي زموږ څه قومي اسمبلی سېنیټر تورمان صاحب ته یو جلسه ته نه اتلې لکه نور کم وایلیشن موږ کړي دي تقریرونو کې کدیو خپشوي نه هغه وایلیشن وا شوی لیکن موږ فند نه اعلان کړي دي سکیمونه نه اعلان کړي دي پیسې تقسیم شوی نه دي څنګه چې عالی امین ګندپور چې پیسې استعمال کړي دي او کرونو اربونو روپو پیسې استعمال کړي دي نو جلیل جان صاحب په خور کې دنه هم دا ارس کې دلته کې د جمعیت علماء اسلام بیانیه خلکو ومنله او حاجی زبیر علي له ووټ ورک خو کفیل لا چا ووټ ورنک دا په خور کې ایکسپټ کیږي په کوهاټ کې ایکسپټ کیږي په بنو کې خلک مني او ډیره کې بیا نه مني دا چې خبره نه ده فهم صاحب د دوی دا خیال نه و موږ دا پهلا سټپ چې دا مرحله چې دا موږ به بیلو دیو دا خیال چې بس خلک په موږ باندې او خلک خوشاله دي موږ درې کاله او اته کاله چې دلته دا شاهد د پړو نهرونه جاری کړي دي او خلک خوشاله دي نوکران ملاو دي خلکو ته وتام دي د دې دا خیال نه یو منصوبه بندي نه کړي حکومتي سطح باندې کوششونه کړي څه کوششونه کړي ووټ پټولو کوششونه کړي بیلټ پیپر پټولو کوشش کړي لیکن موږ ملګری ډېر زیات دي خو هلته هم موږ مزاحمت کړی دی لیکن دلته د دوی چونګې خپل حکومت باندې ډېر ناز او خپل هغه باندې لیکن هلته چې دی هغه څیزونه چې دی خپل حکمت عملي لږ زیات مضبوط حکمت عملي سره راووتل او موږ ته په دې حواله باندې موږ لپاره راکاوټونه جوړ کړل او دا الیکشن د ګټلو کوشش وکړو نو مطلب جلیل جان صاحب دویم مرحله کې به بیا هغوی ښه تیاري بیا خو به پاکستان تحریک انصاف زیات مضبوطۍ سره مخې ته راځي او بیا که زیات تیاري مضبوط هم وي خپل ورکر هم رضا ساتي تقسیم نه ځان بچ کوي نو بیا خو به ګټه هم هغوی ته کېږي دا بیلټ چې دی دا ازاله ډویژن او ملکن د دیو دنه ازاله ډویژن مستملک دی او تاسو ملکن ډویژن وګورئ مکس دی هلته پټۍ خوشتنه پیپل پارټي مشته ان پی مشته دوی مشته جماعت اسلامي مشته نو دا ټول چې دی د دې په مقابله کې راوتی دي هر سړی چې دی د دې
جلیل جان صاحب تاسو په خپل سیاسي ورکر یې ک مونږ وګورو دغه هزاره ډیویژن نه څومره ایم پی ایز د پاکستان تحریک انصاف راغلي دي ملکنډ ډیویژن نه پورا آلموسټ کلین سویپ ته ک مونږ ملکنډ خبره کوو د دیر خبره کوو د شانګلې خبره کوو د سوات خبره کوو یا د بونیر خبره کوو دا ټول اغوی وهالي دي ټول لایسنس ګټلې دي نو پیښور هم د دی و مردان هم د دی و توابه هم د دی و بالکل تاسو وای تیار نو هغه وخت اوس خو تیار دی هغه لپاره نو ان شاء الله خدای و خیر کی تاسو دعاګانې کوي جی خدای دا هغه کی چای کی زموږ ټولو خیر وي سر ټول زموږ به حکمت عملی ډالو ان شاء الله العزیز دسه حکمت عملی و جوړو چې په خپل اریانی بس ان شاء الله ډېر شکریہ عبدالجلیل جان صاحب ترجمان جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا مونږ سره او هغوی څنګه ذکر وکړه چې پهلنۍ مرحله کې صفا خبره ده حقیقت هم دغسې دی چې پاکستان تحریک انصاف ډېر لایټ واغشته پهلنۍ مرحله چې مونږ خو هسې هم ګټو او مونږ خو ډېر زیات کار کړی دی او هېڅ مسله نشته دی او تیارې هم نه و چې کوم خپه ورکرانو لږ ډېر هغې کې جرګې وشوې مرکې وشوې چې مونږ خلک رضا کړو رضا نه شو دوی ګورو به سره بس که خپه دي خپه به دي خو بیا هغې کې نقصان وشو پاکستان تحریک انصاف ته جمعیت د هغې فایده اوچته کړه او مونږ وکتل چې جمعیت بیا ځکه په پهلنۍ مرحله کې یو فورس راغی خو دا حقیقت دی چې څنګه ضمني بلدیاتي انتخاب کې پاکستان تحریک انصاف ځان تیار کړ او دغه تقسیم ختم که بله مرحله کې به هغوی نور هم تیار راځي او بیا به مشکل وي پاره هم جمعیت علماء اسلام د پاره هم اے این پی د پاره هم اے این پی جماعت اسلامی دا د هغوی پاکټس دي خو مین مقابله به د جمعیت علماء اسلام او د پاکستان تحریک انصاف هی وي په دویم مرحله کې هم مسلم لیگ هم تاسو وګورئ نو لږ ډېر پیکټس کې ښکاري په شانګله کې امیر مقام صاحب خپل اثر دی یا په سوات کې لږ غونته کې هلته موجود دي لږ ډېر ځای کې ووټ بینک شته دی یا بیا مونږ راځو هزاره ډیویژن ته نو هلته کې هم مسلم لیگ تھرو آؤٹ هزاره ډیویژن کې نه ده زیاتره چې خبره مو کړه جان صاحب چې په کوهستان کې کولۍ پالس کې یا په تورغر کې هلته کې جمعیت مضبوط دی نو جمعیت به هی تھریټ وي د وخت کې پاکستان تحریک انصاف دپاره او څه خاص حیرانتیا به نه وي چې بله مرحله ختمیږي نو مقابله په آخره کې هم په ټاپ 2 باندې جمعیت او پاکستان تحریک انصاف وي د ټول سیاسي عمل کې کم طریقې سره پاکستان تحریک انصاف ځان ولوبه او څنګه هغوی مخې ته راغله او څنګه یې پروګرشن وکړه په هغې به هم خبره کوي یو غوډې شان د مینه پس د پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او د ډېرې یو نشست ګټلو نه پس او د کرک درې نشستونه آلریډي کلیر وو خو بیا هم د هغې نتایج مخې ته راغله نو په هغې باندې پاکستان تحریک انصاف او صوبایي حکومت ډېر زیات مطمئن دی او دې حده پورې د هغوی اطمینان لاړه چې لږ ساعت وړاندې کامران بنګش صاحب کوم چې د اعلی تعلیم صوبایي وزیر دی او بیا ورسره بیرسټر سیف صاحب چې کوم چې حکومت ترجمان دی هغوی یو پریس کانفرنس هم وکړه چې تاسو وګورئ مونږ اپوزیشن له شکست ورکړو او مونږ ډیره ګټه ترلاسه کړه عوام هم موږ سره دي او اپوزیشن مسترد شو آیا دا د خوشحالۍ خبره ده چې یو د ډېرې سیټه وګټه او پوره پیښوره بیله یا یې 400 بیله یا موږ خبره کوو د مردان غوندې غټ ښار چې هغه ټوله بیله او پوره صوبه کې دې وخت کې د 2/3 میجارټي سره کومه پارټي موجوده ده هغې په پهلنۍ مرحله کې 19 سیټونه ګټلې دي دې وخت کې موږ سره پیښور کې د آج ٹی وی بیورو چیف فرزانہ علی بی بی موجود رہا میڈم بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور سوال میرا وہی ہے کہ اتنا خوش ہونا بنتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہم نے ڈیرہ سے بہت اہم سیٹ جیت لی ہے اور اپوزیشن جو ہے اس کو مسترد کر دیا ہے عوام نے اصل میں تحریک انصاف کا جو مین مسئلہ ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح سے جتنے بھی وزراء کے بیانات آ رہے ہیں مرکز سے وہ فوکس کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہار کو تو آپ چاہے کہیں بھی کچھ بھی کر لیں لیکن اگر کہیں مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے ہرا دیا یا ان سے جیت گئے تو یقیناً یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی حکومت کے لیے جیت ہے تو یہاں تو ہو گئی یہ بات لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ڈی آئی خان کی سیٹ کا
ان کے لیے جیتنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے جس کا ایک بھائی وفاق میں بیٹھا ہو، دوسرا صوبے میں وہی بلدیات کا وزیر ہو، تو میئر کے لیے آنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا جب آپ سٹنگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بھی کہ جس طرح سے جو ووٹ میرے سامنے آیا ہے، میں ایز اے ڈی اے خان کی ریزیڈنس ہونے کے ناطے یا وہاں سے میرا چونکہ تعلق ہے بنیادی طور پر، وہاں میں جب سوچتی ہوں ان سارے ووٹوں کو جب میں کاؤنٹ کرتی ہوں تو مجھے تھوڑا سا عجیب سا ضرور لگتا ہے۔ لیکن بہرحال تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جن کی جیت کے چانسز بھی تھے، وہ اگر جیت جاتے تو ان کا کینڈیڈیٹ یعنی کہ جیت جاتا تو یقیناً ان کو بہت بڑی جیت پہنچتی، جو انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو جیت لیا۔ بہرحال یہ بات تو ایک طے ہے کہ اگر یہ خوش ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہی خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پہلے مرحلے میں جو کچھ ہوا تھا اور جس طرح سے معاملات سامنے آئے تھے اس میں ان کے لیے، اور خصوصاً پشاور میئر کی جو سیٹ ہے اس کو بھی کمپنسیٹ کرنے کے لیے ڈے خان کی یہ کامیابی جو ہے ان کے لیے بہرحال جیت تو ہے۔ لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو سچویشن اتنی کوئی خاص نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی جتنے رزلٹ آئے ہیں اس میں 5 JUI کے ہیں، 5 ان کے ہیں اور باقی کسی کے 1 کسی کے 2، اس طرح سے سچویشن ہے۔ اور اوورآل بھی دیکھا جائے تو 23 جو ہیں وہ اس وقت JUI کے پاس ہے، 18 ان کے پاس ہے اور پی ٹی آئی یعنی کہ حکومت کے پاس ہے، باقی 10 آزاد امیدوار جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک مین رول ادا کریں گے۔ لیکن اوورآل میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آج کا جو رزلٹ یا کل سامنے آیا ہے اس میں وہ جو سانسیں ایک دم سے ڈوب گئی تھی اس لحاظ سے واقعی ایک سانس ملی ہے تحریک انصاف۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آکسیجن کچھ ملی ہے پی ٹی آئی کو؟ جی بالکل ملی ہے، بالکل ملی ہے۔ میڈم پہلے مرحلے میں جب شکست ہوئی تو عمران خان صاحب نے تمام انتظامی طور پر جو پارٹی کا تنظیم تھا ختم کر دیا، اس کو کوئی بھی تنظیم نہ رہا، اور پھر اس کے بعد پرویز خٹک صاحب کو صوبائی صدر بنایا، علی امین گنڈاپور صاحب کو جنرل سیکرٹری بنایا۔ کیا سمجھتی ہیں کیا اس نے بھی کردار ادا کیا تنظیمی طور پر؟ جو اپنی اپنی مسجد بنا کے بیٹھے تھے پی ٹی آئی کے اندر، جب ان سب کو گھر بھیجا تو تھوڑا ان کی بھی عقل ٹھکانے آئی؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ایک دم سے اتنا بڑا چینج آ گیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا کہ پرویز خٹک صاحب جو مالاکنڈ میں گئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اسپیچ کی، یا ہمیں جو اندرونی کہانیاں بھی ایون کے کچھ محفلوں کی پتہ چلی ہے، اس میں تو لگتا یہ ہے کہ مایوسی ابھی بھی ان کے پاس ہے کہ یہ جو دوسرا مرحلہ آئے گا اس کو کیسے ہم جیتنے کی کوشش کریں گے یا کیسے مقابلہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ان کی پریشانی موجود ہے، اور پرویز خٹک صاحب کا آنا، لیکن پرویز خٹک صاحب ایک سیاسی طور پر ذہن تو رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا ایک پہنچ ہے، لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں، ان کی نبض ان کو پتہ ہوتی ہے۔ نوشیرہ کے آپ ریزلٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ لیکن اوورآل جو تحریک انصاف کا دیکھیں بڑا مسئلہ جو پچھلے ہم بار بار کہہ رہے تھے، جو رزلٹ آیا تھا پہلے مرحلے کا، ادھر کوئی ایک مسئلہ نہیں تھا، 3-4 چیزیں تھی جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک یقیناً مہنگائی تھی، دوسرا انہوں نے ٹکٹوں کی تقسیم صحیح نہیں کی، اس کا بھی بہت بڑا اثر پڑا تھا، چوتھا جو ہے مولانا فضل الرحمان کا ایک اثر پڑا تھا پڑوس کی صورتحال پر، وہ بھی ایک تھا۔ پھر اچھا جو کینڈیڈیٹ مولانا صاحب نے پشاور کے لیے اسپیشلی کھڑا کیا تھا وہ لوگوں میں بہت فیوریٹ ہو گیا تھا، تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جب کاؤنٹ ہو کے آئیں لوگوں کو لگا کہ مین مہنگائی ہوگی، مہنگائی بالکل اس کا اثر تھا، لیکن بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اب ان کو کمپنسیٹ کرنے کی یا اس کو کہیں کہ بہتر کرنے کی کوشش ضرور کی گئی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی بھی جو ٹکٹوں کا معاملہ آ رہا ہے اگلے مرحلے کے لیے، آپ یقیناً بڑے باخبر صحافی ہیں، آپ کو بھی پتہ چلتا ہوگا کہ لوگ اب بھی خفا ہیں۔ اب یہ بیر اسماعیل خان کی جیت یا آپ دیکھیں تو 5 ان کے ہو گئے JUI کے، ابھی یہ جو کل کا رزلٹ ہے اس میں، اور 5 ان کے ہے، تو برابر کی جیت یا اس طرح کے معاملات آپ کی کوئی بڑی فتح کی نشاندہی تو نہیں ہو سکتے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی غلطی کا ادراک کیا ہے کہ کہاں ان کو مسائل ہو رہے تھے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن پتہ نہیں کہیں فہیم کیوں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اب 2023 کے مین کمپیٹیٹر جو ہے وہ پختونخوا میں JUI اور تحریک انصاف ہوں گے۔
میڈم آخری سوال، 2 دہائیوں سے طویل آپ کا صحافتی کیریئر ہے، آپ نے بہت سی جماعتوں کا عروج بھی دیکھا ہے، زوال بھی دیکھا ہے، اور بہت سی جماعتوں کی غلطیاں بھی دیکھی ہیں، نشاندہی بھی کی ہوگی اپنے قلم سے۔ جو غلطیاں پاکستان تحریک انصاف نے پہلے مرحلے میں کی، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ دوسرے مرحلے میں وہ ان غلطیوں کو دہرائیں گے یا پہلے سے سیکھ لیں گے؟ جو خبریں آ رہی ہیں اس میں تو ابھی بھی جھگڑے قائم ہیں۔ وہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ مالاکنڈ میں کچھ اندرونی ذرائع نے جو ہمیں 3-4 محفلیں ان کی ہوئی ہیں، اس میں ایک تو جلسے ہوئے ہیں، اس میں جو کچھ ہوا وہ تو ساری دنیا نے دیکھا، لیکن کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں کہ اس میں تھوڑے سے پرابلم ہیں، اور لوگ ابھی بھی جن کو چاہیے تھا، جو مطلب ڈیزرونگ سمجھے جاتے تھے، ان کو نہیں دے رہے۔ اور آپ اگر لسٹ بھی دیکھیں جو آئی ڈونٹ نو کہ وہ فائنل لسٹ ہے یا نہیں ہے، اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو وزیر اعلیٰ کا فلانا، پرویز خٹک کا فلانا، یہاں پہ مطلب مالاکنڈ میں آپ 3-4 بڑے نام اگر لے لیں، ان کے ہزارہ میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں پھر سے ریپٹیشن اور وہی خاندانی معاملہ نظر آ رہا ہے، جس سے لوگ خفا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس کو کیسے مطمئن کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک امتحان ہوگا۔ اور پھر آپ کو ہزارہ کی اور مالاکنڈ کی سیاست کا پتہ ہے کہ وہ پشاور یا جنوبی اضلاع والی، پشاور ویلی جو ہماری ہے چاسدہ وغیرہ، یا جنوبی اضلاع والی نہیں ہے، ادھر تھوڑا سا ہٹ کے بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، تو وہ ان کے لیے ٹف ہے۔ اور ابھی بھی لوگوں کی شکایتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب اس کو کیسے کور کرتے ہیں، یہ اب ظاہر ہے جب ایک فائنل چیز ہمارے سامنے آئے گی لسٹوں کی شکل میں تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ غلطیاں ہوں گی اس بار بھی؟ ہاں غلطی تو ہوگی، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لینا ڈی خان جو میں نے آپ کو مثال دے دی، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم عروسی سیاست نہیں کرتے، خاندانوں کی سیاست نہیں کرتے۔ آپ کو پرویز خٹک صاحب کا خاندان حاوی نظر آتا ہے، آپ کو علی امین کا خاندان حاوی نظر آتا ہے، یہاں آپ کو اسد کیسر صاحب کے بھی ادھر ادھر کے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو لوگ تو پھر وہ دیکھتے ہیں نا جو ایک گراؤنڈ کا آپ کا کارکن ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف میں کارکن کم اور وہ جو ایک فین کلب والا زیادہ ہے، تو وہ خان صاحب کوئی سے محبت کرتے ہیں، ان کی باتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی جو باتیں ہیں ان پر اعتبار کرتے ہیں، لیکن ارد گرد کے لوگ جس طرح کا ماحول بناتے ہیں تو ظاہر ہے وہ کارکن جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس کو بھی اب جگہ چاہیے جو کہا جاتا تھا، تو ظاہر ہے وہ پھر چیز ریاکشن سامنے آتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے مرحلے میں بھی آپ کو یہ نمونے نظر آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ فرزانہ علی صاحبہ، بیورو چیف آج ٹیلی ویژن پشاور، اور سنگھ آگے چے غلطیاں نا خاص ازدک شوی ندی غلطیاں نے کی گی، اور چکم اگوی ذکر ہو کہ چے دننا ہم خبرون را روان دی چے خلق خپا دی ملاکنڈ کے ہم دا خفگان شوی دے، ایبٹ آباد کے دا پرویز خٹک صاحب کنونشن کے چکائی سخت خبر اکڑے نو خلقو بیائی خلاف ہم نعرے لگولے، والتا کہ ہم دیر زیاد دا خلقو یو ایگریشن، خلقو یو غصہ مخیطہ راغلے دا۔ پاکستان تحریک انصاف تبا چیلنج ہوئی بلا مرحلہ پدے ہم مشکل دا چے سیاست بالکل مختلف تھے، ملاکنڈ ڈیویژن اور دا ہزارہ ڈیویژن دوڑا بالکل مختلف تھے، اور غٹ دے وقت کے امتحان دا دے چے دا وزیر اعلیٰ صاحب حلقہ ہم پدے کے شامل دا، اور دا سپیکر صوبائی اسمبلی حلقہ با ہم پدے کے شامل بھی، اگوی دوڑا دا پارا با غٹ امتحانی پہلا نئے مرحلہ کے دوڑا سپین باز دی دا اگوی علاقے نوے، اگوی ہم دا صفا خبر آکڑا چکلا عمران خان صاحب تا رپورٹ پیش کے دا چی جی مونگا خو دا کم کار کے دا اب دا ایم پی اے دا ایم این اے خوخی نکون پا کسا خاص رول نو اس صوبائی پخپل اخپل حلقوں کے دنا ٹکٹ تقسیمی نو دا سوات حلقہ اور دا ایبٹ آباد دا دوڑا ضلعوں کے دننا انتخاب کا طلبہ دیر ازا ضروری بھی دوڑا اہم سوکو خلقوں دا پارا چے کہ وزیر آلائی او کہ بیا آگئینا پس منگا دا صوبائی اسمبلی سپیکر گورو خو بہرحال دے وقت کے چے کما خبرہ فرزانہ بی بی ہم اکڑا پا صبح کے جے یو آئی بمقابلہ پاکستان تحریک انصاف دے ذلہ مقابلہ 1-on-1 دا کی دیشی دا دیرنا یو نیم سیٹ یا دا نورو علاقونا جماعت اسلامی ہوں واسی اے این پی ہم چتا سواتنا یا ملاکنڈنا چتا سیٹو دی پیپل پارٹ ہے ہم چانس چتا چلک ڈیٹوٹ نوالی نون لیگ دا شانگلینا یا دا سواتنا یا التا کے بیا ہزارے نلک دیر والی ہم مقابلہ با دا جمعیت اور دا پاکستان تحریک انصاف ہوئی۔ مورام وقت پر سرطرسی اجازت رکھے دا اللہ پامان۔